أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. په ویری دي انسان نه بزرګ جوړیږي او نه په ویری دي انسان شیطان جوړیږي. د انسان فطرت د خاور نه جوړ ده. خور خپل پیداوار کې څه ټیم او مدت غواړي چې هغه کله فصل ورکوي څنګه څه وخت هغه کې لاګي. شیطان الله رب العالمین په ویری دي باندې داسې نه ورټل، بلکې شیطان کو خمیر کې و کوټ و خرابي پرتاو. هغه خرابې شیطان دغه حد ته ورسول چې د الله رب العالمین طرف نه لعنت وشو. کان من الجن ففسق عن امر ربه. الله رب العالمین فرمایي د جناتو نسل نو سرکشي د کې مخکنه پرتاو، خو مکه باندې وشته نو مخکې فرشتو مانس کې او معزز او محترم او هغه ته ټیس نه ورسېدل. چې کله الله رب العالمین طرف نه حکم راغلو چې انسان ته سجدا ولګوه، اوس هغه سرکشي ورکې اثر او الله رب العالمین مخکې بیا دلایل شروع کو. الله رب العالمین ملعون. ځنو حدیث مبارکاو کې راغلي چې انسان عبادت کوي، نیکي کوي، ښه اعمال کوي، اخر کې الله رب العالمین دغه نه داسې یو کار یا خبره وبسي چې ایمان ضعیف شي او جهنم مستحق شي. او ځنه انسان داسې وي چې هغه ګناه کوي، بد کارونه کوي، اخر کې الله رب العالمین دی یو کار یا دی خبره توفیق ورکړي، ایمان نصیب شي، جنت مستحق وګرځي. دی حدیث مطلب دا نه کني سړی به عمل جوړ شي، دی عمل بالکل څه फायदा نشته. دی حدیث کې انسان ته د خپل ځان جایزه خوستلو تنبیه کول. انسان د هر وخت خپل ځان باندې سوچ لري. تاسو نه وی چې د دین ته د ایمان ته نه لګیدلې وي، کینسر مرض لګیدلې وي، د ته پاتې نه. یو انسان یو هغه ډېره خطرناکه بیماری لګیدل، خو چې کله هغه بیماری یو وخت سره مخامخ شوی نه وي نو انسان ته هغه پاتې نه لګي. خو چې څنګه بیماری یو مکاسخه شي نو هغه انسان د پوره مهلک وګرځي. داسې د انسان دین ته کله کله نه لګیدلې د باندې د مشکلاتو یا د امتحاناتو هوا نه وی راغلي، چې څنګه د باندې هوا راشي د مشکل نه دین سره انوالي وغه سات کې وګرځي. الله رب العالمین ایمان سل داسې نه کیږي چې کنه یو سړی رښتیا و باندې صالح انسان ده، ټول مرغه د الله رب العالمین عبادت کړه، په اخر کې ټاکه الله رب العالمین هغه ایمان واخلي. داسې نه کیږي. الله رب العالمین عادل ذات ده. د چانه چې اخر کې الله رب العالمین ایمان خولي هغه نه شروع کې یو کوټه کې پروت وي، او چا چې الله رب العالمین په اخر کې ایمان در نصیب کوي شروع کې ژوندۍ خراب تیر کړي، هغه کې څه صفات وي چې هغه غټیږي. هغه صفات اخیری دومره حد ته ورسیږي د الله رب العالمین د رحم مستحق وګرځي. یو مغلطه انسان ته دا لګي چې زه به اخر کې په ځای ته باو بس په ځای ته بینه بعد به زه الله رب العالمین پورا عبادت وکړم. دا یو ډېره خطرناکه مغالطه ده. د انسان به همته دی وجه نه پیدا کیږي. کوم انسان چې کم همت وي، همت نه کیږي، هغه خپل ځان په آینده باندې حواله کوي چې لاندې ورسته وبې توبه وبس، لاندې ورسته وبې توبه وبس. حالانکه دنیا کورونه کې موږ دغه فلسفه نه اختیارو چې را به اخر کې په یو ټیم باندې عمر پیسې وګټي هغه ته د پوره کار واشي. د انسان توبه په اخیری عمر کې د الله رب العالمین د عذاب د خلاصینه خو ذریعہ ګرځي، خو د انسان ترکایو د پوره په دوام سره او استقلال سره اعمال کول دا ضروری. او کم سے کم که سړی نه مانس کې ګناه کیږي د تعلیم مخ کې وزل شو، خو انسان د په دې بنیاد باندې یو نیک عمل نه پریږدي چې کني زه به آینده کې او مخ په ځای باندې نیک عمل وکړم. انسان جوړ دی دغه شی نه د کله ګناه کوي کله نیکی کوي، نو نیکی کې دیری کول نه دی پکار. کومې نیکی ته انسان شوق وشو، کومې نیکی انسان په ذکر رغبت پیدا وشو، هغه نیکی پکار ده چې انسان ورسته نه کی. روزي کې الله رب العالمین د انسان زړه نیکی طرف ته مایل کوي. نو ځنه خلکو داسې شکوات او بدبختی وي چې هغه روزي کې دغه سوچ وایي چې را آینده کې او مخ توبه وبس او مخ نیکی و. نو الله رب العالمین چې کله چاته په زړه کې یو شوق وشي، هغه شوق نه फायदा خپل پکار. د کوم چا په زړه کې چې د نیکی شوق پیدا کیږي او دا شوق نه بعد عمل نه کوي،
الله رب العالمین به د سړي اخر کار د شوق مدا ختمه کی یو ځل شوق شک شو چې عبادت وکړي چې نه انده کې په مخ وای هغه شوق ته هغه نشملو حوصله نشملو د شوق بیا چک شو هغه ته بیا حوصله نشملو اول په ځل عمل په ځل اخر کار د انسان د شوق مدا بالکل ختم شي نو بیا د انسان سره شوق کیږي نه انسان زړه مړ شي نو کله هم چې سړي او عمل طرف ته رغبت پیدا شي هغه عمل کم سے کم کول چې د انسان د الله رب العالمین طرف نه رغبت مدا هغه برقرار پاتې نو په نکاح کې توبه کولو کې عبادتو کې چې کله هم شوق پیدا شي یو رسته کول نه دی پکار الله رب العالمین او توفیق نصیب څوک بیماران یا د شفای کمنه وجه څه ضرورت دی صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه